الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. سورة ياسين آيت نمبر 65. ذکر د هغه سزاو کومه چې په آخرت کې ملاويږي جهنميانو ته. الله جل جلاله فرمایي چې زه په دې هم قادر یم چې کومه سزا جهنميانو ته په آخرت کې ورکوم او دوی ته په دنیا کې هم سزا ورکول شي. او په دنیا کې هغه کسان چې هغه مستی کوي، بدمعشي کوي، نافرمانی کوي، د الله د احکامو خلاف کوي، د پیغمبر د طریقې خلاف کوي، په ځان ظلم کوي، د خدای مخلوق سره زیاتې کوي، هغه کسان په کوم نعمتونو چې د خلکو سره زیاتې کوي هغه نعمتونه هغو له ما ورکړي دي. مال باندې خلکو سره زیاتې کوي، مال ما ورکړی دی. په طاقت زیاتې کوي، طاقت ما ورکړی دی. په اولاد باندې زیاتې کوي، هغه ما ورکړی دی. په عہدې او په نوکرۍ باندې خلکو سره زیاتې کوي یا په ځان ظلم کوي، هغه ما ورکړی دی. نافرمانی کوي د اختیار د وجه نه، اختیار ما ورکړی دی. او که زما خوښه شي دا څیزونه به دې واپس واخلم. تر دې چې دومره لوی قدرت دی د الله جل جلاله فرمایي په دې آیت کې که زما خوښه شي زه به وله دا سترګې اخاړه کړم. اخاړه دی به څه چل کولی شي؟ زه دی به ظلم زیاتی کولی شي، بدمعشي کولی شي، په ځانه په لارې نه شي تللی. صرف نور څه ترې نه اخلم، صرف سترګې ترې واخلم، بیا د ده حالت ته ګوره. کوم ذات چې په سترګو کې رڼا اچولی شي هغه د دې سترګو نه رڼا واپس اخیستی شي که نه شي اخیستی؟ د دې نه واپس رڼا اخیستی شي که نه شي اخیستی شي؟ کوم ذات چې په سترګو کې رڼا اچول باندې قادر دی هغه د سترګو نه رڼا واپس هم اخیستی شي. الله اکبر. ولو نشاء کچرت خوښه شي زمونږه لطمسنا اعینهم نو اخاړه به کم سترګې د دوی. لطمسنا على اعینهم اخاړه به کم د دوی په سترګو باندې. فاستبقوا الصراط بیا به لارې ته مخامخ شي، په لارې به ځي. فأنا يبصرون کوم ځای به ورته ښکاري؟ بیا ړوند سړی لارې ته مخامخ کتلی شي؟ په نه شي تللی، په لاره نه شي تللی، دی به څه نافرماني وکړي؟ نو کوم نعمت چې الله پاک راکړی هر وخت کې د هغې استحضار په خپلو دماغو کې چې دا نعمت الله راکړی دی، الله د دې چې په راکولو باندې قادر او د دې په اخیستو هم قادر دی. چې زما نه دا دواړه سترګې والي او ړوند مې پرېږدي، دا غوږونه رانه والي او دغه شانې سړي ته ګورم هغه به خبرې کوي، زه به یم دی چوکاټ جوړوي، ټک به نه اورم. داسې یي که نه یي؟ دغه ژبه به را سره خبرې به نشم کولی، اواز به رانه واخلي. دغه دماغ جوړ صحت باندې جوړ موټ سړی دماغ معامله خو پکې ده،
هغه الټه کې ګډې وډې وي بس په خاو بد نه پیږي لیونی دی دومره په پوکي یعنی ټول د بجلی کاروبار دی کرنټ دی چې دا ته لر کړي په معمولی باندې باندې د انسان حل دی او دغه باوجود ظلم او زیاتی د ګور الله پاک وي زه په آخرت کې په عذاب ورکولو قادر یم که زما خوښه شي د دوی د ګناهونو په وجه به دوی له دنیا کې هم سزا ورکوي او ورکوي الله اکبر کومو کسانو دعوت ورکړو پرون جزاکم الله باراورو بیگاو نن پرونه دعوت نن باراور ده څوک بچا چاله دعوت ورکی جی خپل ځان ذهن کې سړی وټاکي وي ته اوس دعوت ورکړي خپل خزانه زیاته کې خپل خزانه کې تعداد زیات کې جی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله پاکوي د دې نه زیات خسته خبره ده چا کې دي شي چې سړی د الله طرف ته د الله کلام طرف ته بل څوک رابلي هغه له دعوت ورکړي چې د الله کلام طرف ته راشه او د دې نه زیات خسته په خبره کې بل څوک شته نه چې الله ورته خسته وي نو دغه به څوک شي ډاکټر صاحب راغله بل پاتې ده جی موړ والا ناصر راغله جی دا سیلې نشه ته په څو دعوت ورکې ته وته ورکې لاړ بشي کس ناصر ته موړ والا تاسو دعوت جی څوک پاتې ده تاسو ته پته نه لګي په خپل ګاونډ کې هغه ته دعوت ورکړه هغه نو جزاک الله بل تاسو طرف ته څوک او خاطا دغه عاجز په څه څوک لړ شي ویلي تلو په څه غواړي ها جی از احمد استاد صاحب نشتی که څوک به ورته ووایي چې رایې ولي ته به ورته ووایي نو صحیح شکر ده ته ټولو ته وایي خو راضي یو نه خوله کې دعوت کې د تړ نشته جی جزاکم الله خپل مهنت ودرونه هر روز کوشش کوي چې زما د وجه نه یو کس راشي د هغه په درس کې زما حصه وشي زنانه هم د دې خبرې کوشش وکړي چې خپل ګاونډیان خپل ملګري هغوی له دعوت ورکړي او هغه ځان سره زیات کړي فایده به د هغوی پته نه 10 ورځې به 20 ورځې به کال به 2 ورځې به میاشت به د دې څه پته لګي تر څو چې الله غوښتلي نو الله کلام اورو لا لګلې ته دې لپاره الله پاک په سترګې به ته واخلم د دې نافرمانونه ولو نشاء کچرت فخش زمغا لمسخناهم نو مسخ بکم شکل د دوی مسخ بکم لکه څنګه چې د مخکنو خلکو نه خنزیران او شادوغان جوړول دا نافرمانه اوس ما ته شادوغان خنزیران د دوی نه جوړول څه ګران نه دي کچرته زما خوښه شي زه به د دوی نه
خنزیران جوړ کړم شادوغان زناور به جوړ کړم او د هغې سره سره به داسې زناور او داسې شکل به روان کړم چې د ځای نه بړقېدی هم نه شي شل به ومي شل ولو نشاء که چېرته خوښه شي زمونږ لمسخناهم نو مسخ به کم دوی على مکانتهم په خپل ځای باندې شکل به روان کم په خپل ځای فمستطاعوا پس طاقت بند لري مضيا دتلو ولا يرجعون او نه د واپس کېدو دا طاقت دوم نه لري چې په مخه لاړ شي دا طاقت لري چې په شا لاړ شي خپل کې طاقت چا ښه دی الله چې دا الله ته طاقت واخلي ډېر کسان داسې نه دي چې قدم نشي بدلولی خپل کې مثال نشته نشم بس قدم نشم بس الله دا الله په هر نعمت باندې چې چلو کو او څنګه شکر ادا کو وای په تیزا اللهم لك الحمد ولك الشكر دا خپل عادت جوړ کو عادت لکه کور ته لاړ شي خپل ماشوم وویني اللهم لك الحمد ولك الشكر روپۍ وویني اللهم لك الحمد ولك الشكر دو رکعته منځ کې اللهم لك الحمد ولك الشكر درس کې کینی الله تعالی انعام کړی دی اللهم لك الحمد ولك الشكر دا خپل عادت جوړ کو عادت په دې باندې الله خوشحالي کې مونږ نه بدن نعمت واپس نه اخلي په درس باندې ټول وی الحمدلله چې زمونږ دا نعمت واپس وانه اخلي شیطان په لمڅ کې راشو د دې نعمت نه محروم شي یقینا خپل ځان سره زیاته چا دا وبد کو اظهار ډاکټر صاحب راځي هغه ته څوک وي هغه طرف وطوي صديق جزاك ولو نشاء كجد خخشي زمنغا لطمسنا أعين على أعينهم اخاړه کوسترګي د دوی فاستبقوا الصراط مخامخ بشلارتا فأنا يبصرون کوم زه بور تخکاری ولو